بسم الله الرحمن الرحیم. من تزیع بغیر ما هو فیه فضح الامتحان ما یدعیه. من تزیع هغه چا چې وزقت جوړ کړه بغیر ما هو فیه په هغه څیز سره چې په ده کې نه وي، فضح الامتحان نو امتحان به رسوا کی ما په هغه څیز کې یدعیه چې دی دعوه کوي. په دې سبق کې دا خبره بیان شوې ده چې کله یو انسان داسې قسمه وزقته جوړه کړي او داسې قسمه لباس واچي چې دا انسان د دغه لباس والونه ني، نو خلک بدن توقع کوي د دغه لباس مطابق، او دی خو په اصل کې د دغه لباس والونه ني، نو د خلکو په منځ کې به دی رسوا شي. مونږ له د داسې قسمه کارونو نه ځان ساتل پکار دي. من تزیع بغیر ما هو فیه فضح الامتحان ما یدعیه. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې تزیع د باب تفاعل نه د فعل ماضی واحد مذکر غایب مغلوب صيغه د تزیعون مصدر راځي. معنی د لباس اچول وزقت جوړول. فضح دا د باب فتح یفتحون د فعل ماضی واحد مذکر غایب مغلوب صيغه د مصدر فضحن راځي. معنی د ذلیل کېدل رسوا کېدل. الامتحان دا واحد دی، جمع امتحانات راځي. یدعی دا د باب ابتعال نه د فعل مضارع واحد مذکر غایب مغلوب صيغه ده. په اصل کې یدعیو د باب ابتعال په پاک کلمه باندې دال راغلی دی، نو تا د باب ابتعال دا په دال باندې بدل شو او بیا دال په دال کې مدغم شو، نو یدعی شو. ادعاؤن مصدر راځي، معنی د دعوه کول. من تزیع بغیر ما هو فیه فضح الامتحان ما یدعیه. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، تزیع اپیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې پاغیل، با حرف جار غیر مضاف ما اسم موصول، هو مبتدا، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق ندا شی جمله دا خبر شو د هو مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر ندا جمله اسمیه خبریه دا صله شو د ما اسم موصول د پاره. موصول سره د صله ندا مضاف الیه شو د غیری مضاف د پاره. مضاف سره د مضاف الیه ندا مجرور شو د با حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو د فعل تزیع پوری. فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلینا دا مبتدا. فضح فعل الامتحان د دې فاعل، ما اسم موصول یدعی فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل او دا هی ضمیر دا مفعول به دی. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د ما اسم موصول لپاره. موصول سره د صلینا دا مفعول به شو د فضح فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.